قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز السامعين، اللہ رب العزت قرآن مجید کی فرمائی انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انک بشکت لعلی خلق عظیم، پوچت مرتبه د اخلاق باندې اعلی قسم اخلاق الله رب العزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لور کلیو. دا چې اخلاق له الله رب العزت ور کلیو چې هغه اخلاق بل چاله نه دی ور کلی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاق د وجنه ډیر کسان داسې چې د اخلاق د وجنه به مسلمانان شو. یو پیر یو کافر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پسراله کور ته پسراله تور راخستی وا چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه بسر قلمم نعوذ بالله او دا ملکوم او دا وجنم او دا شهید کومه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کچې دا کلراله نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له بشتره راويسته په هغه بشتره باندې مخصوصا روټي چې کله دی اوغړه دی کافر، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له بشتره راوړه وته وی دا روټي اوغړه او بیا تاسو په دې بشتره باندې آرام وکئ. هغه ټیک تا هغه کافر خپل تور راواغسته او د خپل بالغ یخت کی غسله دیو دشه چې کنه ودشه د قدرت شان ته ګوره د په دغه بشتره کې میتیازي وکړي چې کله میتیازي وکړي دنب کې بول لاړه نو دې لا رڼا نه وخوره شوي سحر وختي و دی وتختې دغه ځای چې هسې نه څوک را باندې پوه شي او بیا به راپسې سبا له ملنډې کېږي چې د په بشتره کې دا چل کلی و نو دی وتختېد. چې کله یو ځای پورې مزلې وکړه او دا لاړې بیا چې سوچ رالی چې هلکه ما خو پرون توره ایښې وه د خپل بالغ یخته نو دی واپس شو. و چې کله دی واپس رالی او په خپله توره پسې نو رڼا خوره شوې وه نو دی چې کله رالی دی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ولید چې هغه بشترې راخستې ده. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اوبه راخستې ده، هغه بشترې راخستې ده، په دغه بشتره باندې په خپل لاس مبارکو باندې اوبه اړې او دغه بشتره اینځي. دا کافر ته په ډېر تعجب سره دا وایي ته خو دا الله محبوبې ته الله ته دا خبره کوې چې زه الله ته غوره یم ما ومنئ او زما ستاسې ما دا کافرو ته دا وایي چې ما دا اورېدلي دي چې ستاسې داسې خلک دی چې ستا کلک مقلدین دي، کلکه تابعداري دي کړې، نو هغو ته به دې دا ویلې وی که نه چې دا بشتره وایي چې تاسو ولې په خپله اینځئ. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وایي زه دا نه خوښومه، زه دا نه غواړمه چې زما د میلمه عزت دی دا دانه وانه شي، زه دا نه خوښومه چې زه دا پټ راز دی د خپل میلمه یو پټ راز نورو خلکو ته ښکاره کړم. دا خبرې چې وکړه دی کافر ته هغه کافر په هغه ځای باندې مسلمان شوی ایمان یې راوړ. ولې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د اخلاقو د وجې نه الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي چې دې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام له الله عظیم اخلاق ورکړي، بهترین اخلاق الله ورکړي دي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یو کس ته پوښتنه وکړه ما ته د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اخلاق بیان کا. عائشہ رضی الله عنها ته فرمایي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اخلاق د قرآن مجید